د ملت پاله ګوند قومي وطن پارټۍ لخوا به سبا یعنې په 15 فروری د شهید وطن خیاط محمد خان شیرپو 40مه کلیزه په شیرپو کلي کې مانځلې کیږي چې د هغې دپاره د ګوند لخوا تیاری مکمل کړی شوي دي. د کلیزې دغه غونډه به د هغه د رور او د قومي وطن پارټۍ چیرمن آفتاب احمد خان شیرپو په حجره کې ترسره کیږي چې خوشا د 100,000 کرسو د 500 فوټو اوږد او د 20 فوټو پلن سټیج تنظیم هم شوی دی. د ګوند د پلویانو لخوا جلسهګاه د شهید وطن خیاط محمد خان شیرپو او د پارټۍ د نورو مشرانو په تصویرونو او پلیکسونو برابر کړی شوی ده. په جلسه کې د ګډون د پاره راتلونکو ملمنو د گاډو د پارکینګ لوی تنظیم هم کړی شوی دی. په دغه جلسه کې به د خیاط محمد خان سیاسي جون او د پښتون قام د حقونو د مبارزې په لړ کې د عقیدت پرځونه وړاندې کیږي چې مشري به د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپو کوي. خدا سوال چې خیاط محمد خان شیرپو څوک د پښتون قام د پاره سم مبارزه کړې و او هغه څنګه شهید کړی شو. د راټول کړی شو معلوماتو تر مخه خیاط محمد خان شیرپو د 400 ضلع د شیرپو په سیمه کې د غلام حیدر خان په کور کې په لومړی فروری کال 1919 کې زیږیدلی و چې د کالج د وختونو نه په سیاست کې قدم ایښی و. خدای بخلې په کال 1940 کې د فوجي امیر جنرال ایوب خان په ضد د قائداعظم محمد علي جناح د خور فاطمه جناح سره په عامو انتخاباتو کې کلکه ملګرتیا کړې وه. کله چې پیپل پارټي جوړه شوه نو په هغې کې ګډون وکړو او د دغې ګوند د صوبې صدر وټاکلی شو. دغه رنګ په کال 1900 کې د اسمبلۍ غړی منتخب شو. د صوبې گورنر شو. بیا وروسته وفاقي وزیر هم جوړ کړی شو. خیاط محمد خان شیرپو شهید هغه وخت شهید کړی شو کله چې هغه په 8 فروری کال 1915 کې د پیښور په پوهنتون کې یوې جلسې ته خطاب کولو او ناڅاپي یوه بمي چاودنه وشوه او په هغې کې سخت جوبل شو چې بیا وروسته یې ساه ورکړه. د هغه د مړینې په مخال د پاکستان پیپل ګوند مشر ذوالفقار علي بټو د امریکې په دوره و چې کله هغه ته خبر وشو نو سمدستي وطن ته واپس راغی او په اسمبلۍ کې د تشدد نه پاکې معاشرې د تشکیل دپاره 2 بیلونه وړاندې کړل چې په هغې کې یو د اسمبلۍ ممبرانو ته د ګرفتارۍ نه استثنا ورکول او په دویم کې حکومت ته واک ورکړی شو چې هغوی ځینې سیاسي ګوندونو باندې بندیزونه لګولی شي. د خدای بخلي د وجنې تور په نشنل عوامي پارټۍ ولګولی شو او په 10 فروری کال 1915 کې دغه ګوند باندې بندیز ولګولی شو چې دغه تور د نن عوامي نشنل ګوند هم تردید کوي. د خیاط محمد خان شیرپو په سیاسي وارثانو کې آفتاب احمد خان شیرپو او سکندر خیاط خان شیرپو پاتې دي چې د سیاست او د پښتون د حقونو دغه مبارزه مخ په وړاندې وړي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.